د ملکند پښتو ادبي ایوارډ کلیزا دستوره په تاڼه بایزۍ کې ترسره شوه چې صدارت یې نامتو قلمکار لایق زاده لایق وکړو او ستر محقق او څېړنکار پرویز شاهین د دستورې مشر میلمه و. دستورې ته د ملکند ایوارډ د کمیټې چیرمن ډاکټر شهزمان سیما په خپلو خبرو کې وویل چې د ملکند ادبي ایوارډ مقصد د لیکوالو او سلبځایي کول او د پښتو ژبې او ادب خدمت کول دي. دستورې ته لایق زاده لایق خپله وینا کې په کتابونو د ایوارډونو ورکولو ستاینه وکړل او دا یې د پښتو ژبې لپاره ګټور ګام وګڼلو. ستر څېړنکار پرویز شاهین خپله وینا کې زیاته کړه چې پښتو او پښتنو ته د هر اړخه ستونزې رامخته دي. په داسې دور کې د پښتو ژبې کتاب چاپ کول او بیا په دغه کتابونو ایوارډونه ورکول او د لیکوالو او سلبځایي کول د قلمي جهاد نه کم نه دی. هر کال د پښتو مینانو ته د مختلفو کتابونو باندې لیکونکو شاعرانو ادیبانو ته ایوارډونه صرف په دې غرض باندې ورکوي چې د هغوی حوصله افزایي وشي. دا د دې ادبي تنظیمونو چې کومه سلسله د ایوارډ شروع کړې ده دا یقینا چې د داد او د ډاډ او د ستاینې وړ ده. دې سره کم سے کم لیکونکی چې مصنف لیکوال شاعر ادیب نو د هغه زړه غټ شي هغه ته د یو عزت افزایي ده او د یادګار په توګه د هغه سره پاتې شي. د دستورې په مهال د لیک شوي کتابونو قلمکارو ته د پښتو ژبې په خدمت اعزازي شیلډونه او سندونه ورکړل شوه. عمران دریاب خیبر نیوز تاڼه بایزۍ مالکند.